بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران رکوع نمبر 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله هر کله چې وویل الله یا عیسی ای عیسی انی بشک زه متوفیکا واپس اغستونکی یم تا لره ورافعک او راوچتونکی یم تا لره الی خپل ځان ته ومطهرک او پاکونکی یم تا لره من الذین د هغه کسانو نه کفرو چې انکار یې کړی ستانه وجاعل الذین اتبعوک او جوړونکی یم هغه کسانو لره چې ستا پیروي کوي فوق الذین د پاسه د هغه کسانو اوچت په هغه کسانو کفرو چې انکار یې کړی ستانه الی یوم القیامه د ورځ د قیامت پورې ثم الی بیا خاص ما طرف ته مرجعکم واپس راتلل دي ستاسو فاحکم بینکم نو زه به فیصله وکم په منځ ستاسو کې فیما په هغه څه کې کنتم فیه تختلفون چې وای تاسو په هغې کې چې اختلاف هم کوو فاما الذين كفروا پس هر هغه کسان چې انکار یې وکړو کفر یې وکړو فاعذبهم پس عذاب به ورکم دوی ته عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نه به د دوی دپاره هیڅوک مدد کوونکي واما الذين آمنوا او هر هغه کسان چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې وکړل فیوفیهم نو پوره به ورکم دوی ته اجورهم بدله د دوی والله لا يحب الظالمین الله محبت نه کوي د ظالمانو سره ذلک نتلوه علیک دا مونږ اورو پتا باندې پیغمبر من الآیات د آیتونو نو الذکر الحکیم او قرآن د حکمت نه ډک ان مثل عیسی بشک مثال د عیسی علیه السلام عند الله پنځ د الله کمثل آدم پشان د مثال د آدم علیه السلام دی خلقه من تراب چې پیدا کړو هغه د خاورونه ثم قال او بیا وی ویل له هغه تا کن چې اوشه فیکون پس اوشو هغه جوړ شه پس جوړ شو هغه الحق من ربک د حق وستا د رب د طرف نه فلا تکن من الممترین پس ما جوړېږه ته د شک کوونکو نه فمن حاجک پس هغه څوک چې جګړه کوي ستا سره فيه د عیسی علیه السلام په باره کې من بعد ما وروسته د هغې نه جاءک چې راغی تا ته من العلم علم نه فقل پس ته ورته ووایه تعالوا راشئ ندعو چې موږ راوغواړو ابناءنا زامن خپل و ابناءکم زامن ستاسو ونساءنا ښځې خپلې ونساءکم او ښځې ستاسو وانفسنا وانفسکم او ځانونه خپل او ځانونه تاسو ثم نبتهل بیا به دعا وغواړو موږ په عاجزۍ ثم نجعل لعنة الله بیا وګرځوو لعنت د الله علی الکاذبین په دروغجنو باندې ان هذا لهو القصص الحق بشک دا خامخا بیان دی رښتینی حق وما من اله نو نشته بل معبود الا الله مگر یو الله دی وان الله لهو العزیز الحکیم او بشک الله غالب او حکمت والا دی فان تولوا نو که مخ واړو دی خلکو فان الله نو بشک الله پاک علیم بالمفسدین خبر دی په حال د فسادیانو. په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي وای هر کله چې الله رب العالمین عیسی علیه السلام ته ووایي چې زه به تا واپس واخلم او تا ځان ته راوچتوم او تا د دې کافرانو نه به تا پاک کم او کم خلک چې ستا پیروي کوي نو د قیامت پورې به هغه د کافرانو باندې غالب وساتم او اخر د ټولو ما طرف ته راتلل دي. خبره دا وه چې مونږ پرون ویلي وو که نه چې عیسی علیه السلام چې دی هغه د ګرفتارۍ دپاره وایي چې مفسرین لیکي چې د دوی په دې حواریانو کې یو کس داسې و چې هغه نستوڼی مار و او هغه د یهودیانو نه ډېر غټ رقم وصول کو رشوت یې واخیستو چې عیسی علیه السلام په فلانکي غر باندې فلانکي ځای کې پټ شوی دی او چې یهودیانو غټ ټولګې دغه د وسلې نه ډک لکه پې حمله یې پې وکړل او ګیری ترې واخیسته د عیسی علیه السلام او د هغه د ملګرو نه نو په هغه وخت کې د حواریان یو څو حواریان چې د هغه سره ووایي چې 9 کسانو به هر څو چې
دوه توري سره، نو هغه هیڅ نشو کولی د هغوی په مقابله کې. په دغه وخت کې عیسی علیه السلام د رب نه دعا وغوښتله، نو الله تعالی ورته دا فرمایي چې د خلک به ستا هیڅ نقصان نشي در رسولی تا ته، او زه به تا خپل ځان طرف ته راوچت کړمه. د الله وحده د پیغمبرانو سره د نیکانو خلکو سره یې سختې تیریږي، په علماو باندې هم تیریږي او په پیغمبرانو هم سختې تیری شوي د خپل مخالفینو د طرف نه. د روم د طرف نه چې کوم حاکم و د شام، لکه د شام چې څوک مشر و، د هغه نوم چې و هیروډیس و. هیروډیس چې و نو دا یهودیانو چې عیسی علیه السلام گرفتار کو، نو بندی ویلی نشي که نه چې عیسی علیه السلام په مخ مبارک باندې وهو او د ملنډې په تورې په ټول کلي ته ګرځوو چې وګورئ لکه مونږ گرفتار کړی دی. او بیا یې هیروډیس ته چې کوم دغه و دا مطلب د هغه څه ورته وایي سیکرټري ورته ووایو، مطلب وزیر ورته ووایه، د هغه چې کوم وزیر و پلاتوس، نو هغه له یې بوتلو. نو دوه الزامونه دي یهودیانو ورته ووایي چې بس دا دوه الزامونه دي په ده باندې، او په کار ده چې په ده باندې د قتل مقدمه لکه تاسو وکئ او دی قتل کئ. نو هغه وایي څه الزامونه دي؟ وایي الزام دا دی چې دا چې دی نو لکه روم ته لکه حکومت ته دی دغه نه ورکوي، محصول نه ورکوي، ټیکس نه ورکوي. او دویم دا چې دی ځان ته مسیح یعنی بادشاه وایي، دی وایي چې زما اختیار به چلیږي او لکه ستاسو د قانون نه دی خلاف ورزي کوي. د دې دوه الزامونو په وجه د دوی له پکار ده چې دی قتل کړلی شي. نو پلاتوس ورته وایي چې نه، زما په نس خو دا جرمونه د قتل نه دي. او یهودیان بیا هم په خپل مطالبه باندې نو د هغه ځای نه دی بری شو عیسی علیه السلام. نو دوی مقدمه چې دی نو هیروډیس ته ویوړله که نه. هیروډیس ته چې ویوړله، هیروډیس چې و نو هغه دغه وکړل، د عیسی علیه السلام خبرې چې واورېدې نو وایي چې نه دا جرم خو د قتل نه دی. نو هغه مقدمه واپس پلاتوس ته راولېږله، هغه خپل وزیر ته یې راولېږله. نو چې کله یې وزیر ته راولېږله نو د یهودیان عالمان سوچ وکئ که نه، تورات ورسره موجود دی. او دا داسې ظالم قوم دی چې دوی دومره په ضد باندې ولاړو چې په هېڅ صورت هغه دغه نه کېدو. نو هغه پلاتوس ورته وی چې بس ټیک ده چې تاسو وایئ چې دی په پانسۍ وخېجو، نو زه به یې پانسۍ وخېجومه، خو د دو ګناه چې ده نو بس تاسو او ستاسو په اولاد باندې. او دوی بلکل موږ ته منظوره ده، د یهودیانو ورته وی. کله چې دی په پانسۍ باندې دغه وخت راغی، بلکل آخري وخت یې پانسۍ ته خېجولی کېږي، په دغه وخت کې د الله تعالی قدرت په حرکت کې راغی. او الله تعالی د فرشتو په ذریعه عیسی علیه السلام اسمان ته روغ اوچت کو. او یو بل کس و چې د هغه شکل بلکل د عیسی علیه السلام په شانتي کو، او هغه جلاد چې هغه ورغی او هغه کس یې راوستو، هغه ایسته پانسي کو. چې څنګه یې پانسي کو، د هغه خپل صحیح شکل چې دی هغه راښکاره شو. خلک حیران شو دا موږ څوک دغه کو، عیسی علیه السلام ورک شو، غیب شو، نه چت سوری دی نه بل څه دغه دی، بس ټول په شک کې شو چې هغه عیسی علیه السلام څه شو. نو زیات خیال دار چې دا دقه هواري وایي چې و چې کوم چې د دو خلاف لکه دغه کړی و، جاسوسي کړې وه د عیسی علیه السلام خلاف، وایي چې هغه سړی و کوم چې رشوت اخیستی و او هغه دوی پانسي کو. او بیا سوچ وکړئ د پیغمبرانو سره دا نمونه حرکتونه د یهودیانو کړي دي او ځان ته اهل کتاب وایي. نو په عیسایانو د نننۍ ورځې دا خبره ګډوډه ده چې دا عیسی علیه السلام څنګه دغه شو. دوی وایي چې عیسی علیه السلام د دوی عقیده دا ده، ډېرو پکې داسې عقیده ده د عیسایانو چې دغه عیسی علیه السلام په پانسۍ وخېجولی شو او هغه په چغو چغو باندې ساه ورکو. او بیا چې دی نو یو کس و، نو هغه اوس پلاتوس ته بیا وی چې لکه حواریانو کې چې دا لاش مونږ ته اوس حواله که. نو هغوی چې دی نو هغه په قبر کې ښخ کو، او د پاسه یې پې چې دی نو کاڼي پې لکه راورغړول او هغه لکه قبر یې پټ کو. او د جمعې په شپه باندې داسې واقع وشوه چې دی ښخ کو، او 3 ورځې پس د اتوار په ورځ باندې عیسی علیه السلام را جمدې شو، خلکو ته ښکاره شو، بیا ایسته اسمان ته وختو، بیا یې وی چې بیا به راځم، او دا وعده یې وکړله. په دغه وخت کې د عیسی علیه السلام عمر د 33 کالو و، 33 کالو و. دا دوی یو خود ساخته خبره جوړه کړې ده. قرآن څونه ښکلي په صفایۍ سره خبره وکړله که نه. واضحه شو موږ ټولو دا ایمان دی چې قرآن څه وایي هغه رښتینی دی، هغه حق دی، او زموږ الحمدلله موږ مسلمانان یو، زموږ په دې ایمان دی. بل بیا د عیسی علیه السلام چې قیامت ته نږدې به عیسی علیه السلام راکوزیږي، د ډېرو احادیثو نه ثابته ده
چې د دمشق د جومات په سپینه مناره باندې به عیسی علیه السلام نزول کوي، راکوزیږي به. یو طرف ته جبرائیل علیه السلام وي، بل طرف ته میکائیل علیه السلام، 2 فرشتې به ورسره وي. په دغه وخت کې مسلمانان په فتنو کې مبتلا، یو غټه فتنه به د دجال وي. دجال به قتل کی، عیسی علیه السلام به دجال قتل کی او د مسلمانانو امداد به وکړي. او عیسی علیه السلام به نوې شریعت نه راوړي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی په جوړ باندې به د زندگی تیری. بیا به په دې راتلو نازلېدو نه پس په دنیا کې عیسی علیه السلام واده وکړي، د هغه به اولاد وشي او بیا به د اسلام بولباله شي، هر طرف ته به اسلام چې دی غالب راشي او بیا به عیسی علیه السلام په خپل مرګ باندې وفات شي. او چې څومره دی جمع دی نو یو یهودي به هم نه پاتې کېږي، ګوټ د دنیا به لټولی کېږي. او که یو یهودي چېرته د ګټ شاته یي نو یا ګټ په چغه کې چې دا د یهودي زما سره دی، او دغه شانتې به دا ټول یهودیان چې دي هغه به ختم کړلی شي. او بیا الله رب العالمین درته فرمایي چې هغه کسانو له به عذاب ورکوم څوک چې کفر کوي. او یوازې په آخرت کې عذاب نه، په دنیا کې به هم دوی له عذاب ورکړلی کېږي، او دا به د دوی د دنیا سزا د دنیا عذاب به وي. او بل الله رب العالمین فرمایي چې د آدم علیه السلام د عیسی علیه السلام مثال خو په مثال د آدم علیه السلام دی. نو د آدم علیه السلام دوی چې عیسی علیه السلام ته لکه حرام وایي او یهودیان او غلطه خبره کوي که نه چې دا ولې بغیر پلار نه پیدا دی او دا خو نعوذ بالله استغفر الله د زنا پیداوار دی. نو الله رب العالمین ورته فرمایي چې آدم علیه السلام خو هغه خو نه مور وانه پلار و، د خو لا بیا مور وه، د هغه خو نه مور وانه پلار و، چې الله په کن فیکون بادشاه دی، چې به یې جوړ شه بس وشي، هر څه چې الله کول غواړي کن فیکون وشه پس وشي هغه کار. بیا الله رب العالمین فرمایي فمن حاجک فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. بیا الله رب العالمین ورته فرمایي چې که څوک ستا سره جګړه کوي نو دا د وفد د نجران چې راغلی و نو هغې طرف ته اشاره ده. خبره دا وه چې په 8مه هجرۍ کې چې مکه فتح شوه نو په 9مه هجرۍ کې وفدونه را شروع شو، خلک به ډلې ډلې راتلو، اسلام به یې قبلو او چا به د اسلام خبرې لکه زده کولې او دغه شانتې به بیا خپلو علاقې ته تلو، جوق تر جوق خلک په اسلام کې داخلېدو، څنګه چې په سوره نصر کې دي. نو په دغه وخت کې د نجران نه د عیسایانو یو وفد چې دی هغه مدینې ته راغی. نجران چې دی د حجاز او د یمن منځنۍ علاقه ده او دلته د عیسایانو حکومت و او دلته 73 کلي وو د دې عیسایانو، 83 کلي وو، د 1 لاک نه زیات خو د دوی سره جنګي دغه فوج و لکه د دوی سره، او ډېر لکه 3 سردارانو د دوی، او ډېر یو غټ سیسټم و د دوی. نو په دغه وخت کې دوی چې دی 3 واړه سردارانو او 15 ورسره سړي وو، 60 کسانو رالل مدینې ته. نو دوی جنګ کول نه غوښته ځکه چې مسلمانانو دوی اوس پوه شوي چې مسلمان خو یو مضبوط قوت منلی شوی و، خو دوی د اسلام قبلولو ته هم اماده نه و. نو د دوی چې کوم مذهبي پیشوا و ابوالحارث بن علقمه، دا د نسل نه دی عربي و، خو او دی په حقیقت باندې دی پوه و، ښه ټیک ټاک پوه و چې د آخري پیغمبر دی او دا ټول هر څه باندې خبردار و. خو دا چې دنیاوي سردار و، دنیاوي فایدې ختمېدې، نو د نبي صلی الله علیه وسلم لاندې خپلې زندګۍ تېرول ته تیار نه و، خپل سرداري چودراهټ یې نه پرېښودو. نو دی دغه چې عیسایان چې نو په ده باندې ډېر یقین و چې دی ډېر هوښیار او ډېر تکړه دی او مال او جایداد او مطلب عهده او هر څه ورسره و. نو چې دوی کله رالل نو دې کس چې دی ابوالحارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مناظره شروع کړله، او د دوی مطلب دا و چې د مسلمانان به په څه طریقه د نبی علیه السلام او د مسلمانان به لاجواب وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فوراً د عیسی علیه السلام په الوهیت باندې دغه شروع کو، بحث شروع کو چې ګینې عیسی علیه السلام چې دونه معجزانه طور پیدا دی او تاسو دا منئ چې هغه روح الله دی او هغه کلمت الله دی، لکه د الله کلمه ده، قرآن کې تاسو دا وایئ، نو بیا تاسو د دې نه غټ خبره شته د هغه په معبود کېدو باندې، دا غټ دلیل دی که نه، نعوذ بالله استغفر الله، لکه داسې خبره یې کوله او تاسو وایئ چې هغه روغ اسمان ته وختو. نو چېرته تر اوسه پورې نن یو کس د ننه پورې اسمان ته ختلی دی او صرف هغه وختو، خدا پوه شي چې دا نعوذ بالله استغفر الله د الله دغه دی زوی دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې چېرته به هغه د ځانه خبره نه کوله چې تر کومې پورې به د الله د طرف نه
جواب نه و میلاو شوی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته خاموش شو. د الله رب العالمین د طرف نه دا آیتونه نازل شول. او بیا دا خبره چې مړي جمدي کوي او په دې پوهېږي چې په خېټه کې د څه دي او په کور کې د څه ذخیره پراته دي که نه، نو دا نبی صلی الله علیه وسلم سره چې څنګه معجزې وي دا مې یوه معجزه وه الله پاک ورکړې وه. په دې کې د الله د زویوالۍ څه خبره ده. او بیا ورته الله پاک د عیسی علیه السلام او د آدم علیه السلام خبره هم واضحه کړه چې آدم علیه السلام چې داسې و نو آدم علیه السلام دغه و لکه څه ورته وایي د خدای زوی و، نعوذ بالله استغفر الله. بیا الله پاک دلته فرمایي که نه چې نبي صلی الله علیه وسلم ته چې دوی ته ووایه چې تاسو ته علم راغی سره د علمه د کس ښه پوهه وپارسه، نو ورته ووایه چې راځئ خپل زامن تاسو راوغواړئ، زه به خپله او تاسو خپلې ښځې، زه به خپله موږ به خپلې ښځې او تاسو خپل ځان په خپله حاضر شئ، موږ به په خپله. دې ته مباهله وایي. دوی نجران دا خلک چې و نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وی چې راځئ مباهله به وکړو. نو نبي صلی الله علیه وسلم ته دا آیتونه واورول. نو هغه ورته وی موږ له لږ د سوچ موقع راکړه چې موږ په خپل منځ کې مشوره وکړو. نو دوی مشوره وکړله. نو په دوی کې وی یو مشر بوډا و، هغه ورته وی چې نصارا و لکه خپل ټولګي ته یې وی عیسایانو ته چې تاسو ته معلومه نه ده چې الله پاک په دې بني اسماعیل کې د یو پیغمبر د رالیږلو وعده کړې وه او کیدای شي د حق او ممکنه ده چې د حق نبي دی. نو کمې خبرې چې دی کوي خو بالکل صفا فیصله کن خبرې دي. نو که واقع دی نبي او تاسو د سره مباهله وکئ نو ستاسو د نسلونو به هم خیر نه وي. ښه داره چې صلح وکئ او خپل وطن ته په خیر واپس لاړ شو. نو بس په سباله دوی بیا رالل او نبي صلی الله علیه وسلم ته خپله فیصله واوروله، د صلح درخواست یې وکړو، جزیه ورکول یې قبول کړل او د مباهلې نه وتښتېدل. جزیه دې ته وایي که نه چې دغه به کوو د څونه لکه د کال کرایه به لکه درکو چې په دغه کې اوسو په عربو کې اوسو نو د کال کرایه به درکو. لکه مثال په اسانه ژبه کې درته ویم که نه، نو لکه کرایه به درکو څنګه چې په کور کې خلک اوس کرایه ورکوي. نو چې په وطن کې اوسو نو زموږ د مال ځان حفاظت به ستاسو په ذمه وي او موږ به تاسو له څه رقم درکو. اسلام د زبردستۍ دین نه دی که نه. په دغه وخت کې به وي چې که ایمان راوړی که نه ټول به یې قتل کړي، داسې خبره نه ده. اسلام هغه د اصولو دین دی چې هغه به ته پیش کې، هغه به په مینه سره ته ایمان راوړې او د هغې مطابق په زندګي تېرې که نه چې اسلامي حکومت نو د هغې لاندې به بیا ذمي اوسې او دغه به یې. نو دغه نبي صلی الله علیه وسلم په خپله راغې دغه یې راوسته، د حضرت علي رضی الله عنه یې راوستو، حضرت فاطمه رضی الله عنها او دغه د حضرت عایشه رضی الله عنها او حسن و حسین و مباهلې له راغې، خو دا عیسایان را مخکې نه شول. نو بس مباهلې مطلب دا چې موږ تاسو به هم راشئ زه به هم راشم او موږ سوال به وکړو چې الله کوم په ناحقه دې په هغو باندې خپل غضب نازل کړي، د دې نه هغو وتښتېدل. بیا الله رب العالمین فرمایي دا بیان حقیقت دی، الله نه سوا بل معبود نشته دی، هغه غالب دی، حکمت والا دی او الله پیژني فساد کوونکي. صدق الله العظیم.